د جرګې مشرانو په کوششونو سره د تحصیل رستم فریق اول ډاکټر شوکت باچا او فریق دویم عطاالله وغیره ترمنځ روانه خونړۍ دښمني پر ورورولۍ کې بدله شوه. د جرګې مشرانو زیبالم بابو، ثناء الله خان، ارشاد علي شاه د ډېرو ستړو وروسته دواړه فریقین روغې ته تیار کړل. دې حوالې سره د محله اسلام آباد په جومات کې د یو تقریب تابیا هم شوې وه چې پکې د سودم لوی جرګې مشرانو او عام ولس په ګڼ شمېر کې ګډون کړی و. تقریب ته د جرګې مشر زیبالم بابو، اسرار خان، علي انور خان او سجاد سید باچا د جرګې په اهمیت او په معاشرتي برایو نه د ځان لرې ساتلو باندې تفصیلي رڼا واچوله. دا نننۍ غونډه زموږ چې دلته منعقد شوې ده دا د دوو فریقو چې یو ډاکټر شوکت دی او بل چې کوم دی عطاالله دی د هغې ترمنځ تقریبا د 78 کالونو یو دښمني را روانه وه. الحمدلله هغه نن د جرګې هغه جرګه چې هغه د سودم لویې جرګې ممبرانو د هغې په محنت او د هغې په کوششونو باندې چې کوم دی هغه په دوستۍ کې په ورورولۍ کې بدله شوله او هغه دواړه فریق چې کوم دی هغه نن مونږ یو ځای کړلو. زه صرف په دې موقع باندې دا یو خبره چې کوم دی هغه مخې ته کېښودل غواړم د عوامو او د حکومتي ادارو خاص کر حکومتي ادارې د عوامو متعلق چې کومه خبره وه کومه ذمهواري وه هغې باندې موږ دننه خبره وکړله. د حکومتي ادارې چې کوم دی خاص کر عدلیه به زه یاده کړمه، انتظامیه به یاده کړمه او بیا به د خپل رستم نه چې د مردان یا چې کوم دی د صوبې د لیول خبر به کوم د خپل رستم د امن و امان په هکله سره به زه دا ووایم چې نن سبا زموږ د رستم امن و امان خاص کر د قتل و حالت په رڼا کې چې کوم دی هغه بالکل اخري انتها ته رسېدلی دی. دا تیر شوي 2 ورځو کې چې کوم حادثې وشولې، کوم اندوهناک واقعات وشو چې په هغې باندې هر سړی چې کوم دی هغه خپل تحفظ باندې چې کوم دی هغه سوچ کوي چې یاره دا قسم مرګي او دا قسم چې کوم دی قتل و حالت په معاشره کې شروع کړي نو هر سړی خپل انفرادي د ځان دپاره چې کوم دی هغه سوچ کوي چې یاره زمونږ به چې کوم دی څه چل کېږي. په دې وجه چې کوم دی نو مونږ حکومتي ادارو ته دا درخواست کوو چې هغې چې کوم دی آیین او د قانونو چې کوم دا پامالي کېږي د آیین او د قانونو د هغې چې کوم دی د هغې د ساک ساتلو دپاره د هغې د امپلیمنټیشن دپاره چې کوم دی خپل څومره د دې چې ذمهدارۍ دي هغه ادا کړي نو انشاءالله العزیز کیدی شي د دې په رڼا کې چې کوم دی په دې امن و امان کې او دا کومه انتهایي معاشره چې بالکل یو اخري د خرابۍ دغه ته رسېدلې ده انتها ته کیدی شي الله تعالی په دې کې چې کوم دی نو دغه کمې راولي او عوامو ته چې کوم دی یو قسم سکون او خوشحالي میلو شي. تقریب په آخر کې قاضي فتح الباري رستمي د امن و امان او د ملک د ترقۍ لپاره خصوصي دعا وغوښته. د کیمرا ټیم سره عمیر خاکسار، رستم نیوز، مردان.